السلام علیکم کورمیوال وروڼو. نن میسج کوم دی د خپل قوم مشرانو ته سپیشل ریکارډ کوم. تاسو ټول وروڼو ته دا گزارش کوم چې مو د ویډیو چې کومه دی خامخا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کوئ چې ما که د مو چې کوم قوم مشران دي هغوی ته دا میسج بر وخت ورسیږي. زه د قوم هغو ذمهدارو مشرانو ته دا ویډیو ریکارډ کوم چې چا په جرګې کې دستخطونه کړي دي، هغه ایمو دپاره ډېر قابل احترام دي، هغه ایمو دپاره ایمو د سر تاج دي، ډېر زیات زړه نه ایمو احترام کوو. خدای دې ایمو ته زنده لري. قوم مشرانو نه څو پوښتنې کوم، امید لرم چې انشاءالله د ما قوم مشران دغو خبرو به مو ته لازمي و خامخا یو پازیټیو ریسپانس راکوي. قوم مشرانو که لږ تاسې سوچ وکړئ، فکر وکړئ، بګن نه تقریبا کله معاهده شوي دی، ساینونه شوي دي، هغه نه بعد مسلسل د کسو هغه ځای کې کسان ناست دي، هغه کې حکومت نه های روز نوي نوي ډیمانډونه کوي و څه یایي هغه حکومت نه مني. څه هغه یایي چې موږ دوکانونه سوي دي، موږ ته مثال هغوی پیسې میلاو شي، هغوی ته از موسټ ویلکم، بالکل موږ به تاسو ته دا درکوو. که هغوی یایي څه ترې منګالو ته د کنوایي لوړه شي، هغوی څه بالکل. که هغوی یایي بشاري ته کنوایي لوړه شي، هغوی څه بالکل. هغوی یایي څه ګیدو ته منګالو ته څه څوره مثال د اهل سنت کلي دي هغوی ته رشن لوړ شي، هغوی ته څه بالکل. خو دغه ځای کې زه افسوس سره خبره کوم، د قوم مشرانو ایمو کنوایي وډزېدله، د شپږو میاشتو بچي مو کې شهیدان شوله، ایمو ترساري وکې شهیدان شولې، ایمو ځوانان بډاګانو کې شهیدان شوله. مو یې څه خیر دی، د قوم مشران یې څه صبر وکړئ، مو بالکل صبر دی. د قوم مشرانو څه د څوره کنوایۍ لوړلې، مو د کسو سترګې د غړوو، مو یې څه هېڅ خبره نه دی. اوسه پورې د قوم مشران یې څه صبر وکړئ، ایمو بالکل صبر دی. د قوم مشرانو که لږ سوچ وکړو، فکر وکړو، د اهل سنت هر یوه خبره، هر یوه مطالبه منای شي، مو بالکل خاموش یو، مو د صبر کوو چې هېڅ خبره نه دی. واړه بچي مو سپتالانو کې در به در حالاتو سره مبتلا دي، 170 بچي مو شهیدان شوله، مړه شوله، مو یې څه خیر دی. د پرچینار بازار غربت هغه حالات دي چې هغه کې یو غریب سړی چې هغه ګوډۍ چلوي، هغه ریړه چلوي، هغه مثال وریځې دیاړي کوي، هغه اوس دومره زیاتو مشکلاتو سره روبرو شوي دي چې یو وخت روزۍ سي فرمان شوي دي، هغه په باوجود مو د صبر کوو. نو لږ تاسې مو ته وایي چې د مو د صبر پیمانه به مزید څوره پورې به مو کنټینیو ساتو، څوره به مو مزید صبر کوو، څوره به مزید د کورمې هغه ځوانان، هغه مثال سپینګیري، هغه مثال غریبان، هغه مثال وړه بچي چې هغه سپتالانو کې پراته دي، هغه به کومه پورې صبر کوي. د قوم مشرانو هغه مسافران وروڼه چې مثال هغوی راغلي دي، دوې درې میاشتې هغه په هوټلو کې دي، او زنا بیماران چې کله د کنواییو نه مخکې راغلي دي، بیمارۍ په حالاتو کې مختلف هوټلو کې پراته دي، هغه به څوره پورې انتظار کوي. او هغه مثال مسافران چې هغوی زنا میسیجونه داسې ورکوي چې هغوی منټلي ډسټرب شوله چې موږ چوټۍ مطلب همدغه ځای کې ختم شولې، دوباره به موږ ته چوټۍ کله میلاویږي. او چې کوم مسافران چې هغه مثال ډېرو دارو بدارو حالاتو سره مطلب دغه وطن ته، دغه علاقې ته، دغه پاکستان ته راغلي وه، هغه څه خپلې مطلب هغې ښکلې علاقې ته تللو، هغوی کومه ډول شهادت میلاو شو ته، مطلب هغوی سروسه کومه ډول کیلونه وشوله، موږ هغسې یو چې صبر وکړو. د قوم مشرانو سوال درته کوم، د قوم یو بچي په طور باندې، د قوم یو ځوان په طور باندې تاسو ته زه سوال کوم، لاسونه درته نڅوم، لږ د صبر پیمانه مو ته وښیو چې موږ د قوم بچي به کوم وخته پورې صبر کوي. آیا د دفعه 144 صرف اور صرف د پرچینور چې کوم اهل تشهید هغوی دپاره دی؟
مثال تاسې به خپله ولیدله کومه کنوایي لاړه ایما په کنوایي باندې د اهل سنت کومه ډل ویډیو شیر کړلې په موبایل سکرین مې تاسې خپله کسوئ څه کله یو ټرک غلط شی و هغه کس څه خلته زیاړې کړي دي څه هغه ځینه څه کله بایپاس نه تېرېدلو وړو وړکې په غره باندې ته ولاړ و هغه د کومه ډل دغه ټرک نه ګذرونه کوي او کومه ډل چې موږ ټرکونه څي هغوی ته مطلب نظیف الفاظ استعمالیږي د قوم مشرانو کوم وخته پورې به صبر کوو لږ تاسې موږ ته وایي څه خیر دی که هغوی مو مړ کوي یا صبر وکړئ که هغوی مو نه خوراک بندوي یا صبر وکړئ که هغوی مو بچي مړ کېږي یا تاسې صبر وکړئ د مو مثال تورساریو ته مطلب د هغوی څه کومې ګوتې پرې کېږي یا تاسې صبر وکړئ که هغوی مثال کنوایي کې د سار نه چادر اس کېږي یا تاسې صبر وکړئ خدای مو قسم دی چې موږ صبر پیمانه څه کومه دی هغه خو ختم شوله سوال درته کوو زری درته کوو د قوم مشرانو بس تاسې د خپل حکومت سره یو نیم داسې مطالبه وکړئ که نه یو نیم داسې خبره وکړئ چې موږ د ځوانانو صبر پیمانه ختم نشي یو نیم داسې قدم د مو هغې ښکلي علاقې کې بیا اسک نشي چې هغه قدم واجنه زه د تاسې کوم محنت کړی تاسې کومه خواري کړي دی تاسې کوم تکلیفونه کړي دي دا مثال بیا خاورو سره میلاو نشي بیا جنګ و جدول جوړ نشي بیا میاندې بوري نشي بیا خویندې کونډې نشي بیا مو ته فساد جوړ نشي ویلې څه کسو بي ظاهري خبره ده چې کوم حالات و جوړ شول که نه له دې نه خو مرګ بهتر دی قسم په رب دی چې مرګ بهتر دی نو امید لرم چې ما د قوم مشر او چې څومره د ما سیکیورټي ادارې دي څومره د مو حکومت دی هغوی به په دغه باندې غور و فکر کوي او امید لرو چې زر په زر پر چنار ته چې څومره موږ کنمایي ولاړه دی د خیر و خیراتو سره سوي چې کوم مشکلات دي کوم تکلیفات دي د کور مې اول به رب حل کوي بیا به تاسې حل کوئ ډیره مننه وړونو خوشحاله آباد اوسئ ما سید نجیب ته راکړئ اجازات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته